حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اسلام. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی. وروسته د لویو زاهدانو او لویو عالمانو نشو. حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد دی چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ داسې علم حاصل کړی دی چې د هغه نه خلق عاجز دي، خو هغه محفوظ ساتلی دی. هر کله چې دته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت په لومړي ځل خبر ورسېدلو، د خپل ورور د حالاتو د تحقیق دپاره مکې ته ولېږه چې څوک دا دعوه کوي چې ما ته وحی راځي، آسماني خبرونه راځي، د ده حالات معلوم کړه او د هغه خبرې هغه ور واوره. هغه مکې مکرمې ته راغی او حالات معلومولو نه پس ورته ورغی او ویې ویل چې ما هغې د ښه عادتونو او د ښو اخلاقو په حکم کولو ولیدو او داسې کلام مې ترې واورېدو چې نه شعر دی او نه د کاهانو جادوګرو خبرې دي. د ابوذر رضی الله تعالی عنه په دې مختصره خبره تسلي ونه شوه. پخپله یې د سفر سامان تیار کړو او مکې ته ورسېد او نیغ مسجد حرام ته لاړو. نبي علیه الصلاة والسلام یې نه پیژندو او د چا نه پوښتنه یې د مصلحت نه خلاف وګڼله. د ماښامه پورې په دې حال کې و. ماښام حضرت علی کرم الله وجهه ولیدو چې یو نااشنا مسافر دی. د مسافرانو، غریبانو، بېوزلو خبرګیري، د هغوی ضرورتونه پوره کول د دې حضراتو په ګوښتۍ کې پرته وه. خپل کور ته یې راوست، مېلمستیا یې وکړه، خو د پوښتنې یې ترې څه ضرورت ونه ګاڼه چې څوک یې څنګه راغلی وي. مسافر هم څه ظاهر نه کړه. سبا بیا جومات ته راغی او ټوله ورځ یې په دې حال کې تېره شوه چې په خپله ورته پته ونه لګېده او پوښتنه یې د چا نه ونه کړه. غالباً د دې وجه به دا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام سره د دښمنۍ کیسې ډېرې مشهورې وې. نبي علیه الصلاة والسلام او د دوی سره ملاوېدونکو ته هر قسمه تکلیفونه ورکولی شو. د ده به دا خیال و چې صحیح حال به معلوم نه شي او بدګمانۍ په وجه به په مفتو کې تکلیف اوچت کړم. دویمه ورځ ماښام بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته خیال وشو چې بې وطنه مسافر دی. په ظاهر کې چې څه عرض دپاره راغلی دی هغه پوره نه شو، ځکه یې بیا کور ته راوست. د شپې یې پرې خوراک او خوب وکړو، خو د پوښتنې ترې په دې شپه هم وار رانغی. درېیمې شپې ته بیا هم دا حالت شو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کار دپاره راغلي یاست، څه دې عرض دی؟ نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه وویل حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه اول هغه ته قسم ورکړو، وعده یې ترې واخیسته چې صحیح حال به ښایي. دې نه پس یې ورته خپل عرض وښودلو. حضرت علی کرم الله وجهه وفرمایل چې بېشکه هغه د الله رسول دی او سبا چې کله زه ځم نو ته هم راسره لاړ شه، هلته به دې ورسوم، خو د مخالفت زور دی. دې دپاره په لار کې که چېرې ما ته څوک داسې سړی مخې ته راغی چې د هغه نه ستا زما سره پتلوس او یره وي، نو زه به وړو بولو ته کښېنم یا به خپله پڼه سموم. ته نیغ روان اوسه، ما سره مه ودرېږه، په دې وجه چې ستا زما سره تلل معلوم نه شي. دغه شان سحر د حضرت علی رضی الله تعالی عنه رستو د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې ورسېدو. خبرې اترې وشوې، سمدستي مسلمان شو. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه د تکلیف په خیال وفرمایل چې خپل اسلام اوس مه ښکاره کوه، پټ خپل قوم ته لاړ شه، هر کله چې زموږ غلبه شي هغه وخت راشه. هغه عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، په
هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده، چې دا کلمه توحید به د هغې بې ایمانو په منځ کې په زوره وایم. هغه وخت یې مسجد حرام ته تشریف یووړ او په اوچت اواز یې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله وویل. بیا د څلور واړو طرفو نه خلک راپاڅېدل او دومره یې ووهو چې زخمي شو، مرګ ته نږدې شو. د نبي علیه الصلاة والسلام تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې تر دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و، د هغه د پاسه د بچ کولو دپاره څملاستو او خلکو ته یې وویل چې څه ظلم کوئ، دا سړی د قبیلې غفاري دی او دا قبیله د ملک شام په لار کې پرته ده. ستاسو تجارت وغیره ټول ملک شام سره دی. که چېرې دی مړ شو نو شام ته به تلل راتلل بند شي. په دې خبره دغې خلکو ته هم خیال پیدا شو چې دا ملک شام نه زموږ ټول ضرورتونه پوره کېږي، دغه لاره بندېدل مصیبت دی. په دې وجه یې هغه پرېښود. دویمه ورځ بیا دغه شان مسجد حرام ته لاړو او په اوچت اواز یې کلمه وویله. خلکو د دې کلمې د اورېدو طاقت ونه لرلو او پرې ورچپه شو. دویمه ورځ بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه شان هغوی پوه کړل او لرې یې کړل چې ستاسو د تجارت لاره به بنده شي. پیدا کې لیکي د نبي علیه الصلاة والسلام د دې ارشاد سره چې خپل اسلام پټ ساته، د هغې د کار دا حق ښکاره کولو یو جوش او جذبه وه چې هر کله د دین حق دی نو د چا د پلار څه ټیکه ده چې د هغې د ویرې دې پټ کړی شي. او د نبي علیه الصلاة والسلام منع کول د شفقت له وجې وو چې کیدای شي تکلیفونه ونه زغملی شي، کني د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم نه خلاف د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا مجال اړوونه. د دې څه نمونه مستقل باب کې را روانه ده. چونکې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله دین خورولو کې هر قسمه تکلیفونه زغملي. په دې وجه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه په اسانتیا باندې عمل کولو په ځای د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري غوره کړه. هم دا یو څیز و چې د دې په وجه هر قسمه ترقي او دیني او دنیاوي د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم قدمونه ښکلول او هر یو میدان د هغوی په قبضه کې و چې چا به یو وارې کلمه شهادت وویله د اسلام د جنډې لاندې به راغی نو لوی نه لوی طاقت به هغه نشو منع کولی او نه یې لوی نه لوی ظلم به هغه د دین د خورولو نه لرې کولی شو.